په امریکا کې میشت افغان کډوالو کې څلور ځوانان چې دي هغه په وروستو لسو ورځو کې نیولي شوي دي په مختلف تورونو باندې او یو تازه کس چې یونیورسيټي اف ډیلاویر کې یو سټوډنټ او طالب علم طالبو لقمان خان هغه هم نیول شوی او هغه باره کې ټول امریکي میډیا او نور خلکو دا خبره کوله چې پاکستانی دی خو نن د پاکستان وزارت خارجه وضاحت وکړو چې هغه پاکستانی نه دی اگر چې په پاکستان کې سموده پاتې شوی او پیدا شوی په پاکستان کې او خو افغان دی او بیا د امریکای پروګرام د کډوالو د لپاره چې کم پروګرام دی هغه تر لاندې دی امریکای ته لاړو نو هغې نه وسله هم ملاوه شوې ده او د امریکي چارواک وایي چې ورسره د حملې د برید منصوبه بندي هم کوله منصوبه هم جوړوله نو دې نه علاوه درې نور دي چې نیولي شوي دي یو جان شاه صفي دی چې ورجینیا نه نیولی شوی دی او ویل کېږي چې داعش خراسان سره اړیکې لرل او پخوا د افغانستان NDS چې کوم انټیلیجنس اداره و د هغې هم چوکۍ دې سره وه ذمهداري ورسره وې هغه نه علاوه یو محمد داود الکوزی دی چې هغه هم نیولی شوی دی او بیا هغه نه مخکې ټولو نه سر کې چې کوم کس نیولی شوی و هغه رحمان الله لیکوال و د خوست ولایتو په امریکا کې و دوه نیشنل ګارد کسان چې دي هغه یې وجلي وو هغې کې یو خو مړ دی یو لا ژوندی دی او هسپتال کې دی نو دې نه همدغه ښکاري چې صدر ټرمپ چې کوم په امریکا کې میش بیله بیله هیوادونو نه راغلي کډوال دي هغوی پسې یو هغه یې راغستې ده او نه صرف افغانان بلکې د سومالیا کسانو هم ډیر زیات تضحیک کړی دی هغوی باندې هغه یې کړي دي چې هغوی د وجې په امریکا کې بدامني چې ده هغه زیاته شوې ده او دا دوی د حق نه لري چې په امریکا کې پاتې شي نو امریکي صدر ټرمپ چې دی هغه خو ولسمشر چې دی یو ډسرپشنسټ پالیسیانې لري چې څنګه رالو نو هیوادونو سره د ټیرف جنگ شروع کو دا ډېرې غټ ادارې چې دي هغه یې بند کو وایس اف امریکا او دا نور مطبوعات چې وو هغه یې بند که USA یې بند که نو اوس هغه د بهرني کسان چې راغلي دي په امریکا کې او دې کې زما په خیال 2 لکه افغانان هم دي چې کله افغان طالبانو په کابل باندې قبضه وکړه کال 2021 کې نو هغه نه پس 2 لکه افغانان نور هم هلته تللي دي او بیله بیله سیمو کې پرته دي نو زیاتر خو پر امن خلک دي او غواړي چې یو پر امن ځای کې هغه پاتې کي خدا چې کوم میلیټنسي او سخت خیالات چې دي هغه هر ځای کې دا مسله خواره شوې ده پخوا خو به دا و چې دا په اسلامي هیوادونو کې او تش د پاکستان او افغانستان او داسې ملکونو مسله ده خو اوس دا هر ځای کې چې کله نه په دنیا کې جنگونه که مونږ وګورو غزه کې 2 کاله پورې جنگ روانو د هغې د وجې خلکو نظریات چې دي هغه سخت شوي دي د یوکرین جنگ وګورئ د نور کیسې چې دي نو د دې د وجې ریډیکلایزیشن چې دی هغه داسې ښکاري چې زیاته شوې ده نو ګورو دا اوس کیسه کم ځای پورې ځي خو دې باندې دا نه دی ویل پکار چې دا تش افغانان داسې دي یا د بل هیواد داسې دي دا د هر یو ملک کس کې دی شي او نظریات چې دي د سوشل میډیا او د نورو لاندې د استعمال د وجې ډیر زیات میلیټنسي کېږي لګیا دي نو دا تش بای چانس داسې به ووایو چې 3-4 کیسې داسې راووتې چې ټول افغانانو
خدا تش افغانان نه دي، دا نور ځوانان چې دي هغه هم ریډیکلایز شوي دي. نو پکار دا دی چې د دوی ډي ریډیکلایزیشن باندې مونږ کار وکړو.